خو زما رب هغه څه دی حفاظت کوي. نو دا به کې یو بل عجیبه حالات راغلي. خلک نه ګوره نه مني نو چې بس داسې حالت ویني چې په سترګو ونه لیده، په دویم پیره داسې حالت ویني چې الله یې داسې حفاظت کوي او بیا هم نه مني. نو په دې طریقه الله رب العالمین دې څه رسول الله سلام دغه ځینه بچ کړ. په دې کې دا قانون د الله دی. اوس ګوره الله ابو جهل په ملایکو هلاکولی شي، خو ولې هلاک نه؟ په دې کې یو لوی حکمت دی. حکمت پکې دا دی چې بیا به کفاري مکه او نورم د ابو جهل تعظیم کولی. ولې الکه ډېر مظلوم مړ دی، ډېر مظلوم مړ دی، ولې په اور کې سوی دی. نو خلکو بیا نورم څه کولی؟ خیال ساتلی. الله وایي نه، غټ خنزیر دی، په وړو ماشومانو یې څه کوم مردارو. او دا د الله قانون دی. نمرودي وړو کې میږي دغه باندې په ماشه باندې څه مردار ک، نو دې په وړو وړو ماشومانو باندې څه ک، په هغې باندې دې مردار ک چې خلکو ته پته ولګي. په دې کې بل عقبه ابن ابي معيط دی چې د نبی علیہ السلام ته ډېر زیات تکالیف ورسول. ما په څلور کې مخکې ومویل. یو ځل نبی علیہ السلام مسجد حرام کې ولاړو، چې کله نبی علیہ السلام په سجده پریوته، نو دا عقبه ابن ابي معيط دی لاړې چېرته د اوښې دا پیروانونه او کلمې پرتې وي، هغې ځکه خو ډېر درنې، خو په څه وجې راوړې په طریقه باندې، او د نبی علیہ السلام په څټ مبارک باندې ور واچولې. او مشرکین ورته ناستې دي مخامخ، خنداګانې به یې کولې. په دې خنداګانو کې په یو بل ور واوړېده داسې چې ته وګوره که نه داسې حالت دی. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ویراله د نبی علیہ السلام نه هغه ګندګي لري کړه، نو بس هغه ماشومې ورته لګیا شي خیرې شروع کړي. عبدالله بن مسعود هم خو دغه څه طاقت او نبی علیہ السلام ورته خیرې شروع کړي. نو بیا عبدالله بن مسعود رضی الله فرمای وای نبی علیہ السلام ورته خیرې وکړي، نو ما یو هغه کسان چې دغه حالت ته خندل ما ټول په بدر کې مردار ولیدل. داسې الله کړل. یو د ابو لهب زوی و عتبه یا عتیبه چې هغه د نبی علیہ السلام لوریانی طلاق کړي وي، هغه تم رسول الله خیرې وکړي. ول ای الله په د باندې خپل سپونه یو سپی مسلط کا. نو ما په خپل سترګو دغه خبرم ولیده په خپل ژوندۍ کې چې د په یو سفر باندې ته او الله رب العالمین په زمری باندې مات ک ټوټي ټوټي دغه نم الله انتقام واخیست. نو دا به کې یو درې په ډېرې عجیبه حالات رالل. یو ام جمیل راله، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کاڼي راخستې دي، خو لیکن چې وایي کتل نبی علیہ السلام ناس دی، خو ام جمیل نه نی هغې سترګو پې کار نه کاوه. دویم ابو جهل هغه رالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په څټ باندې ورخیږي چې زه دا قسم یې وک په لات په عزا چې زه د مخ په خاورو کې کړم چې دی په مونځ باندې زه وینم. نو چې کله ولید ورځي واپس را منډې کړې، ملګري تپوس کوي ولې رالی په منډه باندې؟ وایي د هغه مخ ته داسې یو د اور کندې وي، د اور نه ډکې وي او هغې سره نږدې بل د وزر والا خطرناک شیانو پکې. نو ځکه ترې رالم. او درېیمه حالت پکې دا چې نبی علیہ السلام خیرې ورته وکړي، نو الله د ابو جهل زوی په شرمخانو باندې مات ک. واخر